أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 9 क्लास बायोलॉजी दा और चैप्टर नंबर छे आगा 4 नंबर दे दागी नम दे सेल एंड थ्योरी और पाई की वीडियो नंबर छे 114 114 बेसिकली मेन टॉपिक छे आगा इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी द सेल थ्योरी इमर्जेंस दागी मंगा वीडियो शुरू करिया और पाई की मंगा नन समरी वायु د سیل تیوري چې کوم یو پورا هیستوري د هغې سمري وایو په دې کې څومره بایولوجست دي او پکې حصه واخیسته او کم ادوار کې هغوی څه ډسکور کړه. فرست سیل تیوري چې دی سیل ډسکور کیږي 1665 کې 1665 کې یو بایولوجست راځي رابرټ هوک نومې رابرټ هوک برټش د انګلند باشنده دی ایته برټش وای او بایولوجست دی او 1665 کې خپل مایکروسکوپ جوړی او هغه سیمپل مایکروسکوپ کې د پلان نه یو ډکنر علی هغه ته کارک وای کارک بیسیکلی ډکنی ته وای د شراب بوتل چې کوم یو باندې ډکنر لګي ایته وای کارک هغه کار چې داغه نه یو پوسټه راځي سلایس هغه پوسټه کې مایکروسکوپ کې کیدی او هغه ته باکس کار کوي واړه باکس هغه باکس ته د نوم واغستو سیل دارنګه سیل تیوري چې هغه سیل ډسکور شو د سیل تیوري آغاز شو د سیل چې पहिला رابرټ هوک ډسکور کړي او هغه دا کار بوټی نه کار چې دا یو د इस तरह के में नन چې انټونیو وین لیون هوک وایو انټونیو وین لیون هوک چې بیسیکلی دا یو ډنچ مینز د ډنمار باشنده دی او یو مایکروبایولوژیست دی مایکروبایولوژیست د چې د خپل 1676 کې 74 کې د چې د خپل مایکروسکوپ کې مختلف سورس نه سیمپل راواسته فار ایگزامپل اوبو نه راواسته بو کې د چې د یو جاندار وکتو دا اینه نه راواغستو پای کې جاندار وکتل دا ر چانه لاړې راواغسته پای کې جاندار وکتو هغه جاندار چې د هغه زناورو او دول نوم ورکو انیمل کول دا چې د ډسکور کړه فرست ټایم انیمل کول بیسیکلی څه ته وایي انیمل کول چې هغه جاندار ته وایي چې هغه یونی سلولر دی یو یونیک کریچر دی او هغه کریچر لا بیا نوم چې د نوم دغه ورکو انیمل کولز او بیا هغه نوم جوړ شو مایکرو ارګانیزم لوستا بیا دی انیمل کول لا مایکرو ارګانیزم ورکول دا په یو سیل باندې مشتمل نو فرست مایکرو بایولوژیست هغه انټلینو دی د سیکنډ ډسکوري وشو تھرد چې رابرټ براون دی رابرټ براون چې 1800 سنچري کې زکام مو دی ویډیو جوړو وټه ډېر ګډ ډیفیکلټی دي رابرټ براون چې دی بیسیکلی دام یو برټش د انګلند باشنده دی او بایولوژیست دی
और द 1832 से फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर करो और पसे के डिस्कवर कर फ्लावर की फ्लावर से यो प्लांट की चले दे डिस्कवर करो न्यूक्लियस दारिंगा द रॉबर्ट हुक चले यो स्टेटमेंट यो आइडिया कांसेप्ट चले आगा सको रिजेक्ट को आ कांसेप्ट सो एम्प्टी चेंबर दा सेल चले दा टोल खाली दे खो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टाइम चले न्यूक्लियस डिस्कवर शो ना पदी की यो स्फेरिकल बॉडी दा पान सेल की आणि ता न्यूक्लियस दो वर्कलो उदाहरण सेकंड डिस्कवरी न्यूक्लियस डिस्कवर शो रॉबर्ट ब्राउन फोर्थ नंबर राजी यो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट वतो वायु او د بلان او د بوټي نه د مختلف ځینه پاټ رالی او پاغه کې ګوري خپل مایکروسکوپ او وی وای کی دا ټول پلان انیمل چې دی دا د سیل نه جوړ دي نو فرست راځي یو باټنیست دا غنو مولي کو نو مې چې دی هغه میتیس شلیلیډین پهلا څوک دی میتیس شلیلیډین یو جرمن باټنیست 1839 کې د اوې آل پلان چې دا جوړ دي د سنه are made of cell نو سیل تیوري پهلنۍ جمله میتیش د دا پیش کا 1838 کې د بل برګره هغه دی تیودور شاوان نو تیودور شاوان بیسیکلی هغه یو جرمن زوالوجیست دی جرمن زوالوجیست او 1839 کې دوی آل انیمل سمنه انیمل چې دي are made of cell د دې تصدیق وکړو وای کی دوی بوټي د ټول د سیل نه جوړلی دا وای انیمل چې دی ټول د سیل دا پنځم شو شپږم راځي شپږم نوم چې دی هغه یو جان ایونچیلیسټا جان ایونچیلیسټا سیل کې پروټوپلازما ډیسکور کړي دا لګه who is John Evangelista? John Evangelista basically your Czech Republic say biologist है और दा 1839 کې یو پروټوپلازما نوې ډیسکوري وکړه پروټوپلازما ډیسکور کوي په سیل کې اوس پروټوپلازما څه ته وایي پروټوپلازما بیسیکلی د سیل کې چې کوم یو فلویډ سبسټانس وي فلویډ سبسټانس ته څه وایي پروټوپلازما اوس پروټوپلازما څه ته وایي بیسیکلی ځان په کې پروټوپلازما سیل والو فار ایگزامپل دا انډه ده انډه کې دوه پارټس دي یو چې دلته موږ نیوکلیس جوړ کړو دا یو نیوکلیس شو او په دې کې یو دارنګه یو فلویډ موجود دی دا نیوکلیس او فلویډ دا دواړه راجم شي دې ته وایي څه پروټوپلازما د نیوکلیس او د سایټوپلازم مشترکه نوم چې دی ته وایي پروټوپلازم کې دوه حصې دي یو نیوکلیس او بل سایټوپلازم دې ته موږ څه وایي پروټوپلازما دا چا ډسکور کا جان ایونچیلیسټا ډسکور کا
بیا یو بل راځي هغه هم د جرمن بایولوژیست دی هغه یو خپل ایکسپریمنټ نه دا پروف کړه سیل چې دی دا د سیل نه پیدا کیږي کم سیل نه چې اول نه موجود وي د اول نه موجود وي د هغې نه سیل پیدا کیږي د هغې نوم چې دی روډالف ویرچو روډالف ویرچو نو روډالف ویرچو who is روډالف ویرچو بیسیکلی دا سه جرمن یو پیتالوجیست دی پیتالوجیست بیسیکلی هغه ماهر ته چې هغه بیماریانو صحیح ماهري پیتالوجیست دی او د په 1858 کې 1388 کې دا یو سټیټمنټ ورکوي یو جمله ورکوي او وایي every cell comes from a pre-existing cell دا جمله ورکوي every cell come from a pre-existing cell نه جوړیږي دا دې جمله ورکړه دارنګه د سیل تیوري درېمه جمله چې دا هغه روډالف ویرچو وکړه او بیا د فرانچ مایکروبایولوژیست راځي او د دې جملې څه کوي تصدیق کوي په ایکسپریمنټ پریکټیکل په طریقه باندې او دارنګه سیل تیوري چې دی دا فینش شوه لاس ون راځي لویس پاسچر چې دی بیسیکلی څوک دی دا یو فرنچ مایکروبایولوژیست دی او د چې دی 1862 کې پریکټیکلی او ایکسپریمنټلی پروف کړه د کنسپټ آف روډالف ویرچو کنسپټ چې دی دا د کمپلیټ کړه چا لویس پاسچر دارنګه د سمری منګه ویلا د سیل تیوري روبرټ هوک نه شروع کیږي سیل ډیسکور کوي انټینو چې د مایکرو ارګانیزم ډیسکور کوي د مختلف د سورس نه سیمپل رالی او بیا دریم روبرټ براون چې دی دا نیوکلیس ډیسکور کوي میتیس لیلیډیس چې دی هغه د پلانټ مختلف حصو نه مایکروسکوپ کې ګورو او دا د سیل نه جوړیږي د د مرګري تیودر شیوان انیمل مختلف حصې رالی او ګوري واکي هغه موي دا ټول انیمل کم حصې دي دا سیل نه جوړي بیا جان ایونچلیسټا پروټوپلازم ډیسکور کوي او روډالف ویرچو چې دی دا بیسیکلی دا دریم وایي د سیل نه پیدا کیږي بای د سیل ډیویژن او د دې پریکټیکلی پروف چې دی هغه لویس پاسچر ورکوي دا تاسو لږه سمری زده کوي پیله روبرټ هوک وای بیا انټونو وای بیا روبرټ براون دی بیا میتیس لیلیډین دی بیا تیودر شیوان دی بیا جان ایونچلیسټا دی بیا چې دی روډالف ویرچو لاس ون از لویس پاسچر دارنګه دا ویډیو مون ختمو سمری مو ویلا نن لږه حالات سنگینو ځکه یو زکام راګیر کړیو یو ګرمي راګیر کړیو او یو اذان هم شروع دی بس آی پورا ویډیو ختمو جزاک الله